په جنگ احد کې حنظله او صحابي دی او نن شپه واده شوی رومبه شپه د واده اعلان وشو چې احد ته صحابه تیار شو د کټو چټ ټوپ کو نا ورونیو درستونه چرته دی حضرت حنظله ورته وایي چې او بیبي په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي په یو زړه کې دوه محبت نه ځایږي زما په زړه کې چې هغه جنګ له لاړو زم ورپسې زما د لومبۍ شپې ناوې ورته وایي چې حنظله د واده لومبۍ شپه دې د الله بنده په دې شپه څه کوي چې جنګونو لځي ورته ویل بیبي والله که ایثار شمه بیبي ورته وایي چې ما خو ته په ویښه لیدلی هم نه یې نو په قیامت کې به دې زه څه پېژنم چې دا زما خاوند دی په ویښه مې لیدلی هم نه زه دا خپل لستوڼی وشلولو او ورته وایي بیبي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې به ما ګورې چې د چا لستوڼی شلیدلی وي دا به ستا خاوند وي ته به په ړومبۍ شپه ښځې سره داسې خبرې وکړې چې زه در نه جنګ لځم په ټکي به در نه مټي درشي په ټکي د ړومبۍ شپې ناوې په ملا وټپولو زه وی الله دې نګهبان شه لاړو چې احد ته لاړو هلته شهید شو اسامه بن لازم څوک دی وی صحابي و پاسه ودرېږه ما چې څه وی رښتیا مې وي که غلط مې وي کین خدای ته وګورئ په خبره ځان پوهې اسامه بن لازم څوک صحابي و ما ته کله ملګري وی اسامه متعلق خبر وکړم دا خلک پې پوهېږي نه اسامه بن لازم یو عرب دی او د مسلمان ملکونو باندې کربونه روپۍ هغه خرج کړي اوس د طالبانو د حکومت په کابل کې چې څومره اخراجات دي اسامه بن لازم یې کوي څومره اخراجات دي اوس پاکستان ور سره ملګری دی او دا کوشش کوي چې اسامه بن لازم امریکې ته ورکړي وایي امریکا کې دماکه کړې وه الله دې د طالبانو ملا مضبوطه کړي طالبان وایي ټیکه ټیکه به شو خو پې د اسامه بن لازم برانه بونه ځئ اسامه بن لازم عرب دی خدای ته وګورئ په خبره لږ ځان پوهې څنګه سپین ډکي مکي په مخ پرېښي دي او الله که په خبره پوهې او سړي ته مې ویل خاندې ولې نه ویل څه وخاندم سړي ورک شو خدای که په خبره پوهېږي نه سړی چې دړه خبره ورته وکړي چې لکه دې کې د نقصان دی دا مه کوه په کار دا دی چې هغه ته دا احساس وشي که نن یو سړي ته ووایه لکه ته غریب سړی د زوی واده دی دی خدای ته وګوره په ارام کښېنه نه که نه دا کور والا مې وایي چې دا خلک به څه وایي وایي دا کور والا ستا سر ته کښېنه ته د هغې سر ته کښېنه د روټۍ درک کې نه لګي او دا د ګپ خو شاکر زامن راغواړي او پې روټیانې خورئ غریب سړي ته خبره کول عقل به دې وکړي قمړی وشي په قرض به پیسې والي په سود به پیسې والي په خبره نه پوهېږي نه ښځې پوهېږي او نه نر په ډمتوب ښه پوهېږي په کنجرتوب ښه پوهېږي قسم په خدای دی چې په سړکو مزدوري کوي په سړکو یې چابلي لګولي دي ته ورشه د هغې په کور کې د شنټینې لګېدلي ځکه چې د ښځو پلشتو د لاسه چې دی مجبور کړي والله افسوس دا دی چې یو مې صحت ټیک نه دی او یو مې لاس کې زور نشته چې په پاکستان کې 99% ما د تیغ نه ویستی وی 99 په سلو کې مې یو ژوندی به پرېښود یو کم سل به مې حلالول اول خو تاسو دا جومات کې به یو رانه ژوندی نه وی یو زما دانو ملک تباه دی د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی په خدای قسم چې په سترګو سترګو کې نه کېږي چې د خدای داسې عظیم قهر به په دې ملک راشي چې مور به د رور نه نه خبر او لور به د مور نه نه خبر او پلار به د زوی نه نه خبر داسې عظیم قهر به په دې ملک راشي چې ورځ تېرېږي بیبي نه کېږي چې ورځ تېرېږي بیبي نه کېږي تام څه ملکي چې د ملک مسلمان صدر او د ملک مسلمان وزیر اعظم هغه د جینکو د لوبو افتتاح ته راځي دم څه ملکي یا د اسلام د دوی نه زیات توهین کوونکي د اسلام او د رسالت نور څوک دي یو عیسائی توهین کړی دی صاحب رانیولی دی توهین رسالت ملیان هم پې ځان دغه چک دا لیډران ملیان نه دي دا د ګوګشتوانو غوندې ټوپۍ چې په سر کړي دي او چا پټکي والي دي توهین رسالت شوی دی اسلام خطر کې دي توهین رسالت شوی دی توهین رسالت په هغه ورځ نه کېده چې تاسو ښځو سره ناست وئ ورته ګډېدئ هغه وخت کې نه کېده نو عزیزانو خدای ته ګورئ
سیلاب په ټول پاکستان راغلی د کلی خیر غواړي چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي د ځان خیر غواړه. په خدای قسم نن د آخر زمانه د فتنو سیلاب جماعت ته راننوتی دی، امام په مصلی ګیر کړی دی، کړی طالب په کوټنۍ کې ګیر کړی، بنگلې والے په بنگله کې ګیر کړی، غریبی په جونګړه کې ګیر کړی دی. دا د آخر زمانه فتنې دي، الله دې امان راکړي. خلاصه خبره دا ده چې د شهادت مقام چې دی دا په نبوت پسې دویمه درجه ده. شهید لفظ چې دی دا عربي لفظ دی او ګرامري لحاظ سره شهید د فاعل وزن دی. عربي دنیا کې شهید کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. شهید دلته په معنا د اسم مفعول دی. مشهود دې سړی ته چې دا الله په لار کې قربان شوی دی دته شهید ولې وای؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته شهید ځکه وای چې دې مشهود له بالجنه، جنت دته د ساختو په ټیم کې مخامخ کاری او دې ویني چې دا زما مقام دی. اوس دا بتا سو وای چې شهید عام طور د سردار کونین په زمانہ کې به اتورو والے کېدو نو دغه به خوګېدم ډېر. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم اتوره یا په کومه ګولای چې شهید مړ کیږي نو دا درد دمرم نه محسوس کوي لکه یو ازغه د سړی په بدن کې نه نوځي، دومره احساس هم ورته نه کوي. اگرچه دا شی پټ شی دی، دا راز یا مغه چاته پته لګي چې کوم مبتلا ای او یا پروردگار عالم ته پته لګي، بل چاته د احساس نه. عزیزانو کومه قربانه چې د شهادت د پاره خزو ورکړي عقل به مخزي چې د بدر میدان ته تیارې د جنگ شروع شو نو یو دو ماشومان رااله، د یو عمر 11 کاله دی او د یو عمر 14 کاله دی، د یو نوم معاذ دی او د یو معوذ دی. مور ورته ویلي چې تاسو ملار شئ. رااله دربار نبوت کې التجا وکړه چې حضرت د جنگ ته مونږ هم بوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګوري چې الله بندو تاسو خو ماشومان یې، زید مور او پلار خدمت کوي. ای ورته په جړه شوی چې جی زمونږ پلار مړ دی او مور راته اجازه تو کو چې تاسو لاړ شئ. سردار کونین ورته مسکې شو، ویل خدا تاسو کې چې دا کم مشر دی دا بلار شي او دا ورکوټه دی د مور خدمت. نو ورکوټه ورته وایي چې یا رسول الله زه د مشر رور نه ډیر تکړه یم، دې نزي ما ولېګا. دا خبره چرته عقل منی چې د 11 کالو ماشوم دی درخواست کوي چې د مرګ له ما ولېګا او یا دا غي مور دی دا درخواست کوي چې زما دا بچي ولېګا. دا د عقل نه بار خبري. پرون مې وی چې دا د دین خبرې دی وخت کې مونږ خلقو ته افسانې دي به یو قصې په تور باندې واورو، دا ایمان نه چې واقعي دا سه مونږ تم کول پکا. پیغمبر ورته فرمایي چې تاسو دواړه په پرزونو ورشي چې تاسو کې کم یو تکړه هغه بزولېګم. نو چې دواړه غیږ په غیږ شي دي نو دا کشر د مشر ته په وخت کې وایي چې لالا تا ته خپته ده چې تاسو زرا پرزولې نشم. استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې پیغمبر ما تاسو راولېږي. نو مشر ور په خپل ځان راو غورځولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه په ملا وټپول. زوی الله دې تاسو نگهبان شي. د بدر میدان ته لاړ. هغه میدان د بدر مالی دلې دی چې کوم ځای کې دا واقعیا شوې ده. جنگ شروع ده. دا ماشومان یو صحابي نه تپوس کوي چې دې جګړه کې هغه ابو جهل کم یو دی. ابو جهل ویلي ویلګي ګورو ویلاغه پسپیناس باندې چې سور دی او غیر چا پیرته پیرا ولاړه ده. دا ماشومانو چې داسې ورته کتلی دي ورته له هو ازمون محبوب دنا ډیر تنگ دی. صحابي ورته وی غلی شي ول دنا تنگ دی تماشه کاوه وس ورمنډه کړی دا د غسپانو په خپل کې ورنوتی دی داسې ورته ولاړ دي. ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا اوس به د ځان تماشا وکي. ابو جهل چې ورته داسې کوس پاس ګوري هغه مریان شو. تاسو څو کې یلکا
دا ماشومان ورته وي مونږ د الله بندگان او د جناب محمد رسول الله غلامان. وی یریږئ نه څوک مشر کشرم نشته. ویل زمونږ مشر الله دی او کشر جناب محمد رسول الله دی. یریږئ نه. نو ماشومان ورته عربي کې هغه الفاظ چې وایي هغه یو شاعر ویلي دي چې ماشومان ورته وایي کہ شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت ستا ہوئی دا شریعت مانا صدا دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کول. نن چې تاسو په شریعت خپل فیصله او معاملې نه کوئ ستاسو زړه کې د الله یره نشته. نن چې دا د سرکار عدالتونه مجسټریټ او سیشن جج او های کورټ او سپریم کورټ عدالتونو ته لکونه او زرګونه خلق ولاړي دا د یو منټ د فیصله خبرې یو منټ. نو ته دا فیصله د پیرنګي قانون ته ولې وړې ځکه وړې چې ستاسو زړه کې د خدای یره نشته او د شریعت معنا دا چې د چا پړه کې د خدای یره شریعت وایي دیتا بل اس مطلب تاسو اس په ایمان وای چې ستا یو کیس عدالت کې خو یا به غټي او یا به بیلې کنه وای یا به غټي او یا به بیلې او که په شریعت کې یا به غټي او یا به بیلې کنه الته په عدالت کې خو دې نکنه ده ناس هم پر دې سره ده یا به غټي او یا به بیلې او که شریعت ترالم یا به غټي او یا به بیلې او که په شریعت کې دې بیلو ده نو دام دې غټا ده او کدی او غټل نو دادم غټا ده. نغی ورته وی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت ستا ہوئی دنیا کے دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کول او دا جناب محمد رسول اللہ پر ناموس باندې ځان قربانی کول. ابو جہل ورته وی خدا گزار کوي د دې اوس وړي وړي توري پلاس کی. ولنا مونږ دویو ته یوي اول گزار تو کا بیا به سبا وی چې دوو زکه والم تا اول گزارو هغه چې تور راو چاته کړی دا نو د یو ماشوم ورته ویلي دي چې ظالم لاندې نه دي داس پیټه پرانیسته شوی دا اونو غورځيږي. درې ځایونو کې دا یاد لري دروغ ویل جایز دي. درې ځایونو اول نمبر دروغ ویل خپل خزه تروا دي. دا ستاسو زمون خزي چې دي دې تک په دروغ او ځان خلاصول شي نو دا جایز دي. اوس خزه دی وای چې مال جنجړی والا اوس یو قسم لباس راوته دی داسې ګول غګرا غونډه ده په خوا به دا غګرې ډمو اچو او پکې غډې دی به اوس کما یو غډه چې تیریږي ګول غګرا یو کما یو چې ګوري تا ته وای چې د پلانې دا شه دی مال دا شه راوړه د پلانې دا شه دی او ته ورته وای چې بس 50 پیسې دي کراله راکړې نو زب تعالی راوړه. دروغ دی ورته ویلم دی بلانه د کزان خلاص کو جایز دي ځکه چې خلاصې دته ګره خدای پاکم ته خلاص کی. یو دروغ ول د دوه مسلمانانو پروغه کې چې د دوه جوړه کې او یو لور شي هغه خو بس بدر دوی کومه بدر دغه بل ته وینو بیا جوړه چرته کیږي او ته ورته چې نه هغه خو دې صفت کولو ته بدر دوی هغه خو چې دا زمارور دی زما داده پکې دروغ مو خو چې د دوه جوړه پکېږي دا روا دي. یو د جهاد په وخت کې په وخت د جنگ کې کافر سره پدینه پدی ورلې او س دروغ باندې ورته وکړه اومم جایز. د دې درې ځلونه سیوا نور دروغ ویل چې دی لعنت الله علی الکاذبین. نو یو ماشوم ورته وایي چې لاندې نه داس پیټه پرانیسته شوی د چې سر دا سره ټیټ کو او داس هغه پیټه کته د ماشوم لاس ورته جوړ شو چې شراک شو په تلوار په گردنو والو راو چې راو ور دو صحابه چوکته نو رامن ډکړه او په دې سینه ورته کې ناس ورته لوایا سارمان دې پزړه دا ابو جهل زور امن ډکړه دا یو ماشومې په دی ولي پتور اووالو چې پتور اووالو نو دا لاس ته بیل شو نو دا لاس زوړند او منډه ترلې وای الکه لاس دې زوړند لاس سکه منډه زکه ویم چې د محبوب په عشق کې فرق را نشي د چانی کبه او کیته په خدای باور کا غوړه دې زموږ دکان کې د پولیس یو لوی افسر ناست بار دې ماشومانو پټاخې خلاصولې او چې دا پټاخې ډز د تماچې د ډز نتی دي چې ډز شو چې ډز شو هغه افسر ډز مال یې ما دا ماشومان رامیان دي دا بار پټاخې خلاصې الخمال کچا ډز کو دا ګران کار دی لاس ته بیل دی
ما سے منډي وای او لاس ته خیال نه دی چې اخر د لاس تنگ کو د لاس دا تله چې د خپې تلی لاندې کې خو رايخ کو لاس ځان نه وګرځول چې د بل لاس کار کې مې فرق را نشي ما دیګر ټیم او 313 کسان مجاهدینو 313 او د بدر په میدان باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرېده زما عزیزانو د خلکو د ایمان پرانا پیجندلیو او پته ورتا چې شهادت هغه مقام دی چې هغه ار غیرت نه نصیب زه درته ایمانی ویم